السلام علیکم ګرانو پښتنو. نن مونږ وایو د انسولین افیکټ اون کاربوهایډریټ میټابولیزم چې په کاربوهایډریټ په میټابولیزم باندې د انسولین څه اثرات دي. اولنې خبره دا ده چې کله ګلوکوز وینې ته داخل شي نو په وینه کې څه چل وشي، د ګلوکوز لیول سیوا شي د نارمل نه. چې کله سیوا شي نو پنکریاز باندې سټیمولس لاړ شي. هغه پنکریاز د وجې نه موږ سره انسولین ریپټ سیکریشن وشي، زر زر انسولین پیدا شي. اوس انسولین چې کله پیدا شي نو انسولین به څه کوي؟ انسولین به داسې کار کوي چې دغه ګلوکوز به راخلي، دا ګلوکوز به سټور کوي او دا ګلوکوز به استعمالوي. موسټ اف د سیلز and especially مسل سیلز چې کوم دي اډیپوز او لیور کې، په دې کې به د ګلوکوز افټیک ګلوکوز به ورته ورکوي، ګلوکوز به سټور کوي او ګلوکوز به استعمالوي د انرژي لپاره. دا به ټول کارونه څوک کوي؟ دا به انسولین کوي. ټیک ده. اوس بل یو ټاپک مونږ کوو کنه چې انسولین پروموټ مسل ګلوکوز اپټیک اینڈ میټابولیزم. نو ګلوکوز څه کوي؟ مسل سیلز ته انسولین مسل سیلز ته ګلوکوز ورکوي. ټیک ده، چې هغه مسل سیل ګلوکوز واخلي او بیا د هغه میټابولیزم کوي. نو دا کارونه ول څوک کوي؟ دا انسولین کوي. ټیک ده. اولنۍ خبره یاد ساتئ چې مسل ټیشوز چې کوم دي دا فرمیبل دي ګلوکوز ته په دوه حالاتو کې. اولنۍ حالت دا دی چې کله ته ورزش کې، ته ایکسرسایز کې، نو په دې ټیم کې ستا د مسل چې کوم فایبرز دي هغه کنټرکټ کیږي، هغه سوکړاویږي کنه. چې کله سوکړاویږي نو په دې ټیم کې هغه په خپله پرمیبل شي، اجازت ورکوي ګلوکوز ته چې راځه سیل ته انټر شه. نو هغه سیل ته انټر شي نو بیا هغه د سیل خوښه ده که د انرژي لپاره استعمالوي، هغه ته ضرورت وي نو میټابولیزم به وشي، او که بیا یې سټور کوي ان د فارم اف ګلایکوجن نه سټور دی ځان ته. نو دا یوه دغه خبره شوه. دویم کنډیشن دا دی چې کله مونږ روټۍ وخورو د هغه نه پس یو څو ګنټې پس چې کوم دی ګلوکوز زموږ په بلډ کې زموږ په وینه کې سیوا شي. چې کله سیوا شي نو د انسولین په وجه باندې بیا زموږ سره لارج اماونټ اف ګلوکوز چې کوم دی هغه زموږ مسل سیلز ته یا ټیشوز ته لاړ شي. صحیح ده. اوس راځو چاته چې ګلایکوجن به سټور کیږي په لیور کې، په مسل کې ان د فارم اف ګلایکوجن سټوریج ان مسلز. اوس به مسلز کې ګلایکوجن څنګه سټور کیږي؟ صحیح ده. اوس فرض کړه ته روټۍ وخوړه، ټایم وشو او ایکسرسایز نه کوې. چې ایکسرسایز نه کوې نو کم ګلوکوز چې تا واخیسته ستا بلډ کې سیوا شو نو هغه به لاړ شي په لیور کې ان د فارم اف ګلایکوجن سټور شي. صحیح ده. بیا واپس لږ ټایم پاس که تا ته بیا تاسو کار کولو، تا ته د انرژي ضرورت و، دا ګلایکوجن به بریک ډاون کیږي او د دې به ان ایروبیک ریسپایریشن کیږي. مطلب اکسیجن به پکې نه، ان د ایبسنس اف اکسیجن به د دې ریسپایریشن کیږي او تعالی په ریزلټ کې لکشن انرژي درکوي، 2 اي ټي پی یا 4 اي ټي پی به ته درکوي او د هغې سره سره به څه کوي تعالی لیکټیک اسید درکوي. نو لیکټیک اسید د وجې نه به ستاسو مسلې خوږېږي، مټې به هم خوږېږي. ټیک ده. یا به هم پنډۍ خپې خوږېږي او پتونان به هم خوږېږي. نو دا د څه د وجې نه خوږېږي چې کله تاسو داسې لږه منډه ووهئ نو بیا هم پتونان درد کوي، یا تاسو لږ داسې بل کار وکړئ چې تسکور ووهئ، تبر ووهئ که نه، که تاسو کتلي نو بیا تاسو مټې درد کوي. دا ولې؟ د لیکټیک اسید د وجې نه درد کوي. بله خبره چې انسولین چې کوم دی که نه پروموټ څه شی پروموټ؟ لیور اپټیک سټوریج اینډ یوز اف ګلوکوز. اوس د لیور خبره راغله، د مسل خبره مونږ ختمه کړله. نو لیور چې کوم دی ګلوکوز سټور کوي په کوم فارم کې، کوم حالت کې؟ ان د فارم اف ګلایکوجن کې. او چې کله د بلډ شوګر ډیر انتهایی کم شو نو واپس انسولین سیکریشن به کم شي او دغه ګلایکوجن به واپس کنورټ کیږي چاته؟ ګلایکوجن به کنورټ شي ګلوکوز ته او دا به ستا وینې ته راشي، ستا د وینې هغه لیول به دی برابر کړي. ټیک شوه. نو دغه چې کوم هول میکانیزم دی چې په کوم باندې لیور ګلایکوجن سټور کوي او بیا واپس ګلوکوز ته کنورټ کوي، نو دغه هول میکانیزم درته وایم. ګوره اولنۍ خبره دا ده چې کله ان اکټیویشن اف لیور فاسفوریلیز انزایم وشي، دا هغه انزایم دی چې د کم د وجې نه ګلایکوجن بریک ډاون کیږي چاته؟ ګلوکوز ته. نو دا انزایم چې کله انهبیټ شي، ان اکټیویټ شي، نو دا کنورژن به نه کیږي د ګلایکوجن انټو ګلوکوز، نو ستا د بلډ شوګر لیول بیا سیوا نه شو ورسره. دویمه خبره چې انهانس ګلوکوز اپټیک بای لیور سیلز. بله خبره ده چې دا د ګلوکوز هغه اپټیک سیوا کوي. لیور سیل هیپاټوسایټس ته د بلډ نه ګلوکوز زیات واخلي. چې کله ګلوکوز واخلي دا ګلوکوز به څه کوي؟ د ګلوکوکاینیز انزایم په وجه د فاسفوریلیټ شي. نو چې دا کله فاسفوریلیټ شي دی فهم راشي. صحیح شوله. دته فاسفیټ ګروپ اټیچ شي په یو ځای باندې فرض کړه. صحیح ده. دا فاسفیټ ګروپ چې کله اټیچ شي نو دغه د وجې نه دا بیا په لیور سیلز کې دننه ټریپ شوی عرضې ته ور واپس د سیل ممبرین نه بهر بلډ ته نشي راتلی.
ټیک شوه. نو دا یې هغه ګلایکوجن فارم ته اړولو. اوس درېیمه خبره دا چې انسولین پروموټ ګلایکوجن سنتسایزینګ انزایم. اوس دا دپاره ګوره ګلوکوز زموږ سره مونوسکرایډ دی، د ده پولیمرایزیشن کېږي ګلایکوجن ته. نو دا څوک کوي؟ دا ګلایکوجن سنتیز انزایم کوي. نو انسولین چې کوم دی دغه انزایم سیوا کوي. چې کله دا انزایم سیوا شي نو موږ سره به اټومیټیکلی ګلوکوز به بدلېږي چاته؟ ګلایکوجن ته. نو د دې نټ ریزلټ موږ سره دا راغی چې ګلایکوجن اماونټ ان لیور چې کوم دی دا به سیوا شي. نو په لیور کې به ګلایکوجن سیوا شي. دویمه خبره بله خبره دا ده چې ګلوکوز از ریلیزډ فرام د لیور بټوین میلز. چې کله ته روټۍ وخوري بیا 2-3 غنټې پس ته د لیور نه ګلوکوز ریلیز کېږي. نو دا څنګه ریلیز کېږي؟ چې کله ستا په وینه کې د ګلوکوز یا د شوګر لیول کم شي که نه، چې شوګر لیول کله کم شي نو دغه ګلوکوز د لیور نه واپس ریلیز کېږي بلډ ته. نو ډیکریز اف انسولین فرام پنکریاز. یو دا دې وجې نه وشو چې کله انسولین سیکریشن کم شو د پنکریاز نه. دویم هغه فاسفوریلیز انزایم چې کوم دی هغه اکټیویټ شي، ځکه چې ګلایکوجن به ګلوکوز ته سپلټ کولی. نو ګلوکوز ته چې سپلټ کوي نو هغه فاسفیټ فارم کې راځي، فاسفوریلیټ فارم کې راځي. دا به واپس دغه ګلوکوز فاسفیټ به دنه به دا فاسفیټ ریډیکل سپلټ کوي. دا هم څوک کوي؟ دا فاسفوریلیز انزایم کوي. چې فاسفوریلیز انزایم کوي ټیک ده، نو دا ګلوکوز به فري شي، واپس به راشي چېرته؟ بلډ ته، دا هیپاټوسایټ نه. نو دې وجې نه موږ وایو چې د لیور او د بلډ په منځ کې ښکلی ایکسچینج کېږي. چې کله بلډ کې ګلوکوز سیوا شو دا ګلوکوز به راځي لیور ته، لیور به ان فارم اف ګلایکوجن سټور کوي. او چې کله په بلډ کې ګلوکوز کم شو نو دغه لیور سره چې کوم ګلایکوجن دی هغه به راځي برک کېږي چاته؟ ګلوکوز ته، او بیا به واپس راځي چېرته؟ بلډ ته. صحیح ده؟ دا زموږ سره یو میکانیزم و په لیور کې د ګلوکوز سټور کېدل او بیا ریلیز کېدل. ټیک ده؟ اوس انسولین پروموټ ایکسس اف ګلوکوز انټو فیټي اسید اینڈ انهبټ ګلوکونیوجینیسس. اوس انسولین څه کوي؟ ستا سره په باډي کې ګلوکوز سیوا شو نو دا ګلوکوز به چېرته ځي؟ لیور خو واخیسته، هغه خپل کار وکړو، که میټابولیزم لپاره استعمال کړه، ان فارم ګلایکوجن استعمال کړه، نور هغه ته ضرورت نشته. نو ایکسټرا چې کوم دی هغه به انسولین څه کوي؟ پروموټ د کنورژن اف ګلوکوز چاته بدلوي؟ فیټي اسید ته به بدلوي. چې فیټي اسید چې کوم دی دا به اوس تا سره څه شي جوړوي؟ فیټس جوړوي. او په کوم فارم کې؟ ان فارم اف very low density lipoprotein VLDL چې ورته وایي. او دا به لاړ شي په بلډ کې چېرته؟ ایډیپوز ټیشوز ته، او په ایډیپوز ټیشوز کې به دا بیا سټور کېږي ان د فارم اف فیټس. دویمه خبره دا کوي چې دا ګلوکونیوجینیسس څنګه انهبټ کوي. ګلوکونیوجینیسس څه ته وایي؟ چې کله د امینو اسید نه یا نور د سیزون نه ستا سره ګلوکوز جوړېږي. صحیح ده؟ هغه ته ګلوکونیوجینیسس وایي. نو دا ګلوکونیوجینیسس چې کوم دی څنګه انهبټ کوي؟ چې کوم لیور انزایم دی چې د کوم د وجې نه ګلوکونیوجینیسس کېږي هغه انزایم د هغه کوانټیټي هم ډیکریز کړي، د هغه اکټیویټي هم دی کمه کړي، هغه کار ته یې نه پرېږدي. ټیک شوله؟ نو ستا سره به ګلوکونیوجینیسس بالکل نه کېږي. دویمه خبره دا ده چې کوم مسلز دي په هغو کې چې پروټین دی هغه پروټین بریک ډاون شي نو امینو اسید ته ریلیز شي. دا امینو اسید چې کله هیپاټیک ټیشوز ته راشي نو هلته ګلوکونیوجینیسس کوي. دا د انسولین د وجې نه دغه امینو اسید چې کوم دی دا کم شي. چې کم شي ګلوکونیوجینیسس نه کېږي، ستا باډي کې ګلوکوز هغه لیول بیا کمیږي. صحیح ده؟ اوس چې کله لیک اف افیکټ اف انسولین ان ګلوکوز اپټیک ان یوزیج بای د برین خو یو عجیبه سیستم دی، ځکه چې برین ته د انسولین وړو حاجت هم نشته، ځکه هغه پرمیبل دی ګلوکوز ته. وداوت انسولین هغه ته دغه تلی شي، د ګلوکوز تلی شي. صحیح ده؟ خو دې وجې نه موږ سره په بلډ کې د ګلوکوز لیول داسې یو کریټیکل لیول نه اباو ساتل پکار دي. که فرض کړه دا زموږ سره ډېر زیات کم شي، د 20 نه واخله 50 mg یا 20 نه واخله د 50 ملي ګرام پر 100 ملي لیټره، نو د دې بیا هایپوګلایسیمیک شاک موږ ته ملاویږي، یعنې شوګر لیول موږ وایو چې زموږ ته شوګر لیول کم شوی دی. نو د هغه سره به څه شل کېږي؟ ستا ته یو بیهوپینټنګ به درته کېږي، سیزر او کوما ته به ځي. صحیح ده؟ دا د دې افیکټ دي. ټیک شوله؟ چې کله ګلوکوز کم شي په بلډ کې نو برین ته به څه مسلې راځي. اوس انسولین چې کوم دی د لیور نه مخالار شه، د مسل نه مخالار شه، د برین نه مخالار شه، او نور باقي د سیلز خبره کوو چې په هغه باندې کوم اثر وي د انسولین. صحیح ده؟ د کاربوهایډریټ د میټابولیزم. نو ګورو انسولین چې کوم دی که نه ټرانسپورټ یوزیج او څنګه چې نور ته ورکوي دغه شانتې دغه سیلز ته هم ورکوي. ایکسپټ خبره پکې د برین راله چې برین خو آلریډي پرمیبل د دې ته. اوس انسولین چې کوم دی که نه انسولین څه کوي؟ ګلوکوز ټرانسپورټ کوي انټو اډیپوز ټیشو. د څه لپاره؟ د فیټ سنتسس لپاره، د چربۍ د جوړولو لپاره. ځکه چې چربي جوړوي نو ګلایسرال ورته پکار وي، او دا ګلایسرال ورته بیا څوک ورکوي؟ دغه کاربوهایډریټ ورکوي، دا ګلوکوز ورته ورکوي. نو
د انسولین انډایرکټلی کار دا دی کنه چې دا به ستا په اډیپوس ټیشوز کې څه شی سیوا کوي، فیټس ډیپوزیشن کوي. نو دغه وجې نه به د سړي خېټه هم غټه وي، بار راوتي، د هغه چربي هم سیوا وي، د هغه بدن ډېر زیات غټ وي. او که زموږ دا ویډیوګانې هم خوښېږي که نه او داسې نور پکې څه امپرومنټ پکار وي نو موږ ته بیا ووایه. ټیک شوه؟ مهرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. صدق الله المولان العظيم.